د عمرزو تاڼې پولیسو په لویه شمیره کې سرکاري وړه نیولې دي او د نیولو وروسته یې هغه په عام ولس کې په خپل سرکاري نرخ وویشل. د عمرزو د تاڼې پولیس وایي چې 13 شپه ناوخته 3 بجې پولیس په ګج ګرځېدل او د وړو یو ډک ډاټسن یې په نظر راغی چې کله یې ودرول نو پکې سبسایډایز سرکاري وړه پراته وو، کم چې بیا د دغه بورونه لرې کړی شوي وو چې د سم وړو په نرخ به یې خرڅول. نو ځکه یې د هغې ډرایور ونیولو او تاڼې ته یې بوتلو. د عمرزو تاڼې سیچو کاشف خان وایي چې دوی د خوراک د محکمې چارواکو ته اطلاع ورکړه او هغوی یې د سرکاري وړو تصدیق وکړو چې بیا پولیس سحر په عمرزو کې په سرکاري نرخ 650 روپۍ تروړه په خلکو کې وویشله او هغه رقم یې د مقدمې برخه وګرځوله. او تنګي د تلل ما اکتفاء پېښور نه راچولې خو د پنجاب نه راچولې دي غیر قانوني توسل مونږ ولا پور ولا مرګري راغلي بس ما اکتفاء راغلي دي داغه بیان متا سوریدلی فیصله دا وکړه چې به چې کوم ډرایور دی مالک د خلاف را پرې بیان ورکو او چونکه اکثر عدالتونو دا مال مقدمه چې کوم مدن د مالک ته واپس کړي چونکه دا د غریبو حق دی او به چې کوم سرکاري ریټ د غریبو خلکو ته په ریټ باندې ملایي واپس د شپې 3 بجې په ګټ باندې لا ګاډي روان وو موږ درو پای کې دا وړو او څومره ګورې تقریبا 270 دا په داسې حال کې چې دا مخال په ټوله ضلع کې د وړو سخت کمې رامخې ته شوې دي، خو که پولیس او نور ادارې دغه رنګ خپله ډیوټي په ایماندارۍ سره وکړي نو په بلیک کې د وړو خرڅولو دغه لړۍ به ودرېږي او عام ولس ته به خپل حق میلو شي. علب خان شیرپو دلبر نیوز عمرزه د عمر